دا حکومت د تحریک انصاف حکومت د تیرو اتو کالو نه په تاسو باندې مسلط دی او تاسو ولیدل چې دوی درې خبرې کړې وې چې موږ به نوی پاکستان جوړو، موږ به کرپشن ختمو، موږ به ځوانانو له روزګار ورکوو، موږ به پارلیمنټ مضبوطو، موږ به په دې ملک کې رول اف لا مضبوطو. خو موږ نن ولیدل چې کرپشن دې اندازې ته ورسېده چې په لارو کوڅو کې پوسټونه خرڅېږي. موږ دا کرپشن صحیح کړو چې یو پټواري په صوابی کې په 15,000 روپۍ باندې د هغه ټرانسفر کېږي، د تحصیلدار په 60,000 روپۍ باندې ټرانسفر کېږي. نو وروڼو کرپشن ختم شو خو موجود دی. او بیا تاسو ته وایم چې نوي پاکستان کې د 2 کروړه نوکرۍ به زه ورکوم. دا ځوانان په دې تم وو چې موږ ته به روزګار میلاوېږي. خصوصا د تحریک انصاف ځوانانو ته دا خواست کوم چې دوی خپله ایجنډه روکه کړې ده. نن تیل نشته، نن ګیس بالکل نشته. دا پښتانه خو دې حکومت وشرمول. مطلب دا دی تاسو وګورئ سی این جي پمپونو ته لوی لوی کتارونه ټیکسیان والے ولاړي، هغوی ته روزګار نشي کولی. که د چا مور بیماری هغوی مور نشي رسولی. مطلب دا دی نو زه وایم چې داسې حکومت تاسو ته خواست کوم چې هر څوک کوي خو دا ډبلۍ ولې ما ته کوټه کوي. او دا د ډیمي کاکا چې موږ ته تښتېدلی دی ورونو، تا خو موږ ته پوره پټې پرېښودو، تش پټې دې پرېښودو، خو موږ همت بایللی وو. نو تا نه مې برهان الله وکته او ستا په اصل نسل کې مې پیدا کړی دی. ته به نور سیاست نه په دې حلقه کې نه کوې. دا ستا انټرنېټ دی او ته ته دا وابه چې وګرځېدې خپلو عزیزانو باندې په دې خپلو پښتنو باندې تا نه ورکوي. دا سړی ریجیکټ کړی دی او ریجیکټ کوي. اوس په ته بلې لار نه میلاړېږي. ادې وایي چې ما دا نیر رایسته دی، دا نیر افتاب احمد خان دا غزوی چې کله منستر شو نو دا د لاهور د جلسۍ او د جلبۍ په میره باندې دا نیر دی رایسته دی او دی اوس په میټینګونو کې دا خبرې کوي. زما وروڼو زه وخت نه اخلم، اخري دا یوه شعر درته وایم. ماله به اواز راکوئ، ماله به اواز راکوئ چې د سوال د هغې جواب به رانه راکوئ. کول د شرفو خان دی دا شوی لاندې یا پښتن وروڼو لا به یو کېږو ګینې روکېږو. زموږ کور دی، دې کې یو ډېره لویه فلسفه پرته ده. د ده ډېرې د زمانې نه یو تحریک دی او د دې یو سوچ دی. دی دا خبره کوي چې د دې غټو کونو نه به د واړه کلي موږ څنګه خلاصوو. نن هغه وخت راغلی دی، زه خپله د غټ کلي یم، خو زما خپل غټ کلی خو ته تر بتېړه دی. هغې کې خو نه سیاسي شعور شته، نه پکې سیاسي خلک میدان ته راوتی شي. بس د کور کور راځي او ودرېږي. څوک هر پله نه راغی ور دی نه راغی. زه وایم که چې د پنجاب نه هم څوک راغی نو لاهور کې به ودرېږي، هغه هم پکې لاسه ته وټواني. خو دې بله دا بل کلی چې کوم دی نو د دې کلي ټول عمر په موږ ستاسو وړو باندې نه موږ لاهور هم ته تنګ یو. دغه باچایي نن د برهان الله په شکل کې یو ځان راپاڅېدلی دی او انشاءالله تعالی دا ټول کلي به هم د دې باچایۍ نه خلاصېږي. هم د برهان الله په شکل کې یو ځوان بیا خلاصوي. عزیزانو بل پله زموږ شیرپاو خان دا وګورئ موږ چې د کومې جنډې لاندې ولاړ یو. شیرپاو خان د دې صوبې دپاره چې کوم کارونه کړي دي یا یې کومې قربانۍ ورکړي دي، شهادتونه یې هم ورکړي دي، جیلونه یې هم کټ کړي دي. او که کارونه راځي او موږ سره څوک کچ کوي نو زه هر ځای دا وایم چې راشئ او د ضلعې د صوابی ضلعې په چوک کې موږ سره حساب کتاب وکړئ چې شیرپاو خان ډېر کارونه دي پښتون له کړي دي او که دې بل پښتون ډېر کارونه کړي دي. د بل پښتون خو یو ځل حکومت راغی او لمنې په کرپشن ککړه شوه او بیا وله پښتنو په دې خوله باندې دا تورې سیانې ومخلې او څه شی یې وله ورنه کروکې کړه. هغه خو پښتانه وشرمول. عزیزانو راشئ او د دې پښتون په شا ودرېږئ او چې د موږ د پښتنو دا سیمه مضبوطه شي، د پښتون حق راړي. او نن انشاءالله تعالی دا برهان الله د راروان چیرمن د ستاسو د تحصیل. عزیزانو
راپاسئ د سره په شا ودرېږئ موږ هم ولاړ یو او زه تاسو ته یو خبره کوم بېګا ما په جلبۍ کې جلسه ولیده او په جلسه کې وینم سبا د جمعې شپې ده زموږ په لاهور کې جلسه ده راشئ هغه هم وګورئ خلک وایي د لاهور نه برهان الله ورته څنګه راوباسي تاسو به راځئ او هلته به ګورئ چې زموږ لاهور به سوره پورې جلسه کوي او دله به موږ سوره ووټ ورکوو انشاءالله تعالی زه ټیم ډېر نه لرم زه تاسو له یو ځل بیا د برهان الله د پاس کېدو د ګټې مبارکي ده ستا د خارج ګلونه ډېر دي جولۍ مې تل که زه به کم کم ټولومه عزتمندو زموږ د خبرو حق نن نه جوړېږي دا مېلمانه موږ ته راغلي دي خبرې بدلې کوي خو زه صرف تاسو ته یو خبره کوم الیکشن دی تاسو وګورئ حمید بھائی خبره وکړه چې بھائی دا غټ کلي په موږ باندې مسلط شوي دي خو زه د شیرپاو خان ډېر زیات مشکور یم او ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې دی وګرځېده په هر غټو کلو کې د دی غټ خلک شته خو هغه راپاڅېدو هغه یو سوچ وکړو چې دې وړو کلو ته دا ټکټ ورکول غواړي نو عزتمندو دا ستاسو لپاره د جلبې جلسې مرکې بیکې نبې صلاح اریان چې په دې کلو باندې ټول عمر موږ باندې خلکو حکومت وکړو او دا ټکټ یې موږ ته په دې وجه راکړو چې دا والي کلي موږ مختاره شي حمید چند میں نے خبر ہوگا چا تیرو تا وګورئ دې ته وګورئ هغې د بدلون خبره کړې ده عزتمندو سړی چې خوب وویني که نه نو هغه مشران وایي د خوب تعبیر الټه کېږي دا موږ خوب دې نه لرو او هغه څه به موږ باندې الټه شو عزتمندو تاسو وګورئ جلسې دا در سره زما وعده ده چې انشاءالله 100% ووټ به برخان الله ته ورکوي دقسې تاسو جلبې چې زما د مشرانې کور دی جلبې زما مشر کړی دی زما کور د مشرانې جلبې دی هلته وګورئ که 100% وي نو انشاءالله 80% به جلبې ووټ چې کوم دی نو راکوي داسې که زه د مارکې خبره وکړم نو ما سره داسې الفاظ نشته چې زه پرې د مارکې شکریه ادا کړم خو مارکېوالو تاسو سره زه یو وعده کوم جلبې مې د مشرانې کور دی جلسه مې خپل کور دی خو انشاءالله چې سینو ګټو نو دا برهان الله به د سهار نه والې تر ماښامه پورې په دې مارکې کې نشته ده پسې به تاسو ګرځئ بیا دی به په مارکې کې او تاسو ته به تپوس کوي چې ستاسو څه مسلې دي عزتمندو مشران ناست دي وخت ډېر کم دی دا پنډال داسې دی چې زه مې ډېر څه غواړي خو مشران ته تفصیلي خبرې کوي والسلام